ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ د ایسیچو تانه کوکاري روشني صاحب سره موجود یو او روشني صاحب چې د چاپې لپاره روانتیا کوي ایسیچو صاحب دا راته وایي کوم خوازې چاپه په کوم ځای باندې وخت دا په دې رشه ګټه کې دی لیبر کالونۍ کې ورته وایي په هغې کې څه ګنده اچار روجه را روانه ده وایي هغې له پیکینګ سټارټ دی او جیم جوړېږي د روجې دپاره نو داسې موږ ته څه اطلاع موصول شي د هغې له روان وي ایسي صاحب هم را روان دی او تاسو هم راځئ راځئ کتونکو نن تاسو باندې موږ هغه چاپې وګورو کومې چاپې ده چې ایسیچو صاحب او صاحب را روان دی راځئ موږ سره د روجې د میاشتې د راتلو سره د اچار او د کیچپ کارخانو والا په ځان باندې شپه ورځ یو کړي دي ځکه چې د روژه ماتي دسترخوان د اچار نه بغیر خالي خالي ښکاري که یو طرف ته د کارخانو والا زموږ د روژه ماتي ښایست سیوا کېدو لپاره اچارونه او کیچپې تیاروي نو بل طرف ته زموږ د صحت خیال ساتلو دپاره ایسي بابوزی امیر علي شاه او ایسیچو تانه کوکاري روشنلي او د هغه ټیم په دغه کارخانو باندې ریډونه وکړل او غیر معیاري اچارونو او کیچپ تیارولو والا خلاف یې کوټلي ګامونه پورته کړل सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं और इनके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है एनओसी वगैरह कुछ भी नहीं है और ज़्यादा बात ये कि जो है ना नहायत नाकिस किस्म का जेम है और अचार है और सफाई का बिल्कुल कोई बंदोबस्त नहीं आप कर रहे हैं देखा कि ड्रम जो है ये केमिकल वाले ड्रम यूज़ कर रहे हैं और जो ये मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए उनकी ग्रेडियंट्स का उसके बारे में कोई पता नहीं तो अभी हम इसको जो इनकी फैक्ट्री है ये रेजिडेंशियल एरिया में है इनकी रजिस्ट्रेशन एनओसी भी कुछ नहीं है रहायशी इलाके में बना रहे जो जिस नाम से बना रहे उससे कोई इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अभी हम इसको सील करेंगे और ये जो मालिक है इसको गिरफ्तार करेंगे یا به سیل شي ایسي صاحب حکم د کارخانې د مالک وینا ده چې بالکل زموږ هر څه برابر دي مکمل صفایي ده تاسو وکتل چې په جیم کې مچان او مچۍ پرتې دي او د اچار نه ګنده ډرامونه ډک دي چې د صفایي څه انتظام نشته هم د دغې د وجې نه ایسي امیر علي شاه د دغې کارخانې د سیل کولو حکم ورکړو او کارخانه یې سیل کړله ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه چې د روژې اهم خوراک چې کوم دی اچار دی او اچار خلک ډېر په مینه باندې خوري او د شکارپور دی خلک راغواړي ډېر په مینه باندې ګفټونو کې خلک یو بل له ورکوي خو نن په رشه ګډه چې کوم اچار تیارېږي هغه موږ تاسو ته وښودو چې د دې اچار تیارېدو طریقه څنګه دی او دا څنګه په ګندګۍ سره تیارېږي نو امید لرم که تاسو دا کتلی نو تاسو به د کوالټۍ والا اچار استعمالوئ دا ګندونه اچارونه به تاسو پرهیز کوئ د کیمرامین روما خان سره سمه نجوم له د راتلونکي پروګرام پورې اجازت ورکوئ په لوی الله مسپارم د الله په امان